چې څوک د سهار د لمانځه نه بعده وځلي دغه یو آیات مبارک د قرآن کریم د ووایي نو تمام حاجات به په دې ورځ کې الله تعالی ورپوره کړي. او که چیرې څوک ماښام ووایي تر سهاره پورې چې د کوم حاجات دي کوم مشکلات دي چې کوم شی په کار وي الله تعالی به هغه ورلره ورکړي، مشکلات به الله ورحل کړي. د قرآن کریم یو داسې آیات دی الله تعالی په دې آیات مبارک کې داسې اثر یشته دی چې کوم څوک په ورځ کې د آیات تلاوت کې وځلي او د سهار د لمانځه نه بعد وځلي چې څومره حاجات وي څومره جایز هغه کارونه وي الله تعالی به هغه ټول ورته حل کړي. او دا ما په دې باندې خپله تجربه کړې ده. دا خامخا دا ویډیو د ثواب په خاطر باندې زره شیر کړئ. انشاءالله العزیز تاسو به هم د دې په اثر باندې پوه شئ، دا د دې ریزلټ به تاسو هم ووینئ. هغه آیات مبارک به تاسو ته پر سکرین باندې هم ولیکم او تاسو یې خپله در سره یاد کړئ. هغه آیات مبارک داسې دی